السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مینوالو امید لرم چې د صحت په جامه به او زمونږ کتونکو ټولو ته د زړه نه زما دا دعا ده الله خو روغ جوړ صحتمند لره. دا نننۍ ویډیو ده د کاروبار د چلیدو په باره کې او په کاروبار کې برکت په څنګه راځي او د انسان ټینشنې به څنګه ختمیږي. یو ډېر بهترین مجرب عمل د قرآن کریم آیت دی. بعض خلک تجارت شروع کی بیا هغه به دې ګمان کوي چې زما تجارت کې نفع نشته دی، نو د تجارت د چلیدو نه یعنې چې څومره ستا سودا مخې ته مزید په ډېر تعداد باندې وځي، د هغې یو دوه خبرې ډېرې خوندناکې تاسو سره بیا ذکر کوم. اول دا چې په موږ کې کوم مرض وي د هغه مرض د وجې اگر چې چېرته په وجود کې مرض وي که نه نو وجود کار نه کوي څو پورې چې صحت نه راغلی. تجارت کې هم دغه شان د مثال لی تجارت هغه پورې به ستا نه چلېږي څو پورې چې تا د خپل وجود نه مرض نه وي وښکلی. او د تجارت مرض کم دی. بعض خلک په مارکیټ کې دکانداري کوي، دکان وباسي، لا داسې نور یو بزنسمیني شروع کړي نو د هغه دا وایي چې د بل دکان ته ګاهک نه تللی ټول زما دکان ته راتلی، نو دا ډېر او بدترین او بیکاره مرض دی. د دې نه موږ اول ځان پاک کړو، ځکه په تقدیر باندې به موږ یقین خاص ساتو. که هر څومره ګاهک د بل سړي دکان ته لاړ اول به موږ خوشحالېږو به دې باندې مرض نه خلاص شو. بیا موسی علیه السلام نه بني اسرائیلو تپوس وکړو، ای موسی علیه السلام موږ ته به دا پته څنګه لګي چې زموږ رب زموږ نه رضا دی او که خفه دی. موسی علیه السلام د الله تعالی نه تپوس وکړو چې بني اسرائیلو دا سوال کړلی، الله تعالی ورته په جواب کې ای موسی علیه السلام د دغه جواب خو ما په دغه بني اسرائیلو باندې ایښی دی. مطلب ته دغه بني اسرائیلو ته ووایه که چېرته تاسو د الله نه رضا یې خوشحاله یې، الله ستاسو نه رضا دی خوشحاله دی. نو اول دا چې موږ په تقدیر باندې یقین لرو د الله نه چې کوم دی په هر وخت کې راځي. دویمه دا چې چېرته هم کاروبار شروع کړو، دکان تاسو وښکلی وي، په هغه دکان کې به دا عمل وکئ صفا سپینه کپړه به راواخلئ او په هغې باندې به د قرآن کریم سورة التوبه دا آیات ولیکئ، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. دا با دروازې ته مخامخ داسې په دیوال باندې ولګوئ، نو ان شاء الله تعالی تاسو بیا خپل کاروبار ته ګورئ. دا یو داسې وظیفه ده. یو ځله زه په بازار کې د خپل ملګري سره روان وم، عالم و، د هغې یو رشتهدار و ټماټر یې خرڅو، ریړۍ یې راوستې وه ودرولې وه، مازدیګره پورې هغه ټماټر نه خرڅېده. نو دغه ملګری چې کوم ما سره و هغه عالم، هغه ته هغه کلیواله ووایي مولي صاحب سهار نه پیسته راغلی ما دا زه ولاړ یم، لا اوسه پورې مې 1 کیلو ټماټر هم نه خرڅ کړي. هغه زما ملګری په خندا شو، هغه ته ویې دا صحیح ده، پین راواغستو، پرچه راواغسته، شیشې یې ولیکلو او هغه ته یې دا په دې ریړۍ کې کېږده. هغه تعویض په هغه ریړۍ کې کېښو، واپسۍ کې تقریبا نیمه ګنټه پسې موږ راتلو، هغه ریړۍ خالي کړې وه. هغه هم ډېر په خوشحالۍ کې او طبیعت کې موږ سره میلاو شو. نو ما ته هم تعجب شو چې داسې په نیمه ګنټه کې د ده دا ریړۍ څنګه داسې زر خالي شوه. ما دغه ملګري نه تپوس وکړو تا کومه داسې نسخه په دې ریړۍ کې کېښودله؟ هغه وایي دا هم د اشرف علي تنوي رحم الله قول دی چې د چا کاروبار نه چلېږي په هغې کې د دا آیات کېږي دي، نو الله تعالی به هغه ډېر په نفع سره ډېر زر چې کوم دی وباسي د هغه مال. نو ما هم دغه آیات د سورة التوبه ان الله اشترى من المؤمنین دا ولیکو په هغه ریړۍ کې مې کېښو، په نیمه ګنټه کې دنده د هغه تمامه سودا ډوک شوې وه. نو که چېرته کم مال نه خرڅېږي موږ په هغه باندې دا دم هم ویلی شو چې دا 11 مرتبه دا آیات وی او په هغه کاروبار باندې پوکو، نو الله به ډېره نفع راکړي.